بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوست ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا کومه تور سره چې دلته کې راغلې ده د دې څلور بچي دي، یعنې یو یې لور ده او درې زامن دي. د یو خاوند نه دې طلاق شوی دی، د هغې نه دوه بچي دي، او بیا چې کوم دی نو دویم خاوند دی که د هغې نه دوه بچي دي. خو د دې د وینا مطابق چې په دې دویم خاوند باندې زه خپلې خور په 3 لکه روپۍ خرڅه کړو، خو 9 کاله د دې ژوند تېر شو. نو دا 9 کاله د دې ژوند ولې تېر شو، څنګه یې تېر شو؟ 9 کاله مخکې دا ولې نه راتله؟ 2 بچي د هغه نه مو شو. او دا و چې زه کله واده کېدمه نو هغه ټیم کې زما د خاوند عمر چې کوم دی نو 10 کاله. نو چې 10 کاله شو نو اوس 100 کاله شو، نو دا خو ډېر زیات دی. نو دغې خبرو کې ماته څه نه ښکاري چې یاره دومره عمر به وي، چې دومره عمر سړي ته دا واده شوی ده. خو بیا خو هم د دې خبرې دي، موږ به یې سره شریکو. ته څنګه دلته کې راغلی او څه به دا ما یې کونی صدا سره؟ بس زه دې له راغلې یم چې زه واده شوم، بوډا سړی دی، نوسي دي، د هغې دي کړوسي دي، بوډا سړی دی، خور پې خرڅه کړم. د هغې باوجود هم زما زندګي تېروله او ما باندې به تشدد، یو 3 میاشتې مې ښه په خوشحالۍ تېرې شوې. د هغې نه پس بس ما سره ظلم او زیاتۍ شروع کړو، وال ټکول. او ما لی به زه اخر سړی خو به دې جوړ شي که نه، کله یو ځای ته ځغلوه، کله بل ځای ته خپې بلخپې به د زوی کره تې وتښتېدمه، کله به تې د لور کره وتښتېدمه. او اوس هم راباندې د تیزابو دغه کو تشدد راباندې راچول، خو الله تې بچ کړمه. کله راپسې ترخز به یې راغسته، کله به یې راپسې چاړه راغسته، کله به یې راپسې مشین راواغسته، کله به یې راپسې تمانچه راواغسته. څه وجه خو به وه که نه؟ هېڅ وجه هم سرجي نه وه، هېڅ وجه هم نه وه. نه داسې کونی یم نه د هغې. ما خو وی زه نکاح وکړم، زه به په حیا عزت کې زندګي تېرومه. چې ما نکاح نه کولی، ما باندې خو چا پابندي د غلط دغه نه شو کولی، خو ما خو خپل ژوند جوړوم چې زما زندګي جوړه شي. ولې زه ځوانه جان یم، ما نه چېرته ګناه ونه شي، څه خطا رانه ونه شي. د هغې په وجه ما نکاح وکړه دې بوډا سړي سره. تا څنګه پته ولګېد چې ته په 3 لکه خرڅه شوې؟ بس پیسې خو څه زما په مخ کې ورکړې وي، بیا چې زه واده شوم څه پټې ورکړلې. او بیا به سړي ما ته وي، لوریانو ته به یې وي دا ما په 3 لکه روپۍ اخیستې، راشئ سم ورڅه خوښې ورسې وکئ. ستا بل خاوند ولې پرېښوده؟ د هغې نه یې څو بچي؟ هغې سره هم زما د خور تنازع راغلې وه، زما د مینې محبت کور و، هېڅ دغه مې ورسره نه و. هغې سره مې د خور لانجه راغلې وه، همدقې خور خرڅه ته د خور په انډر کې څه؟ نو بس د خور د دې به مې منل، ما ته به زه دا پرېږده او د دې نه به الله ښه درکړي. هغه غریبي وه، خو اوس داسې هغه د خاني ده ورته که نه چې هر څه یو پسه لري. د مینې محبت کور پرېږده تا به زه خانانو له ورکړم. جی ولې نه، ما خو ظلم کړی، خو ما خو زه بل به هم داسې سړی لکه د په شان ما ته څه پته چې په دغه ظالم باندې به اوړم. دا یتیم ماشوم دی، په ده ظلمونه زیاتي، روټۍ وله نه ورکوي، چای وله نه ورکوي، هر څه به له ما پټ په کچن کې ورکول. چې خبر به شو بس په ما به یې راکېښودو. او لوریانې وینګیاندو به ورته وي ښې ووښه. دا خو تاسو منې چې ما ته د هغې ظلم سزا میلاویږي چې کوم بل خاوند سره ما هغه سړي ته رینګم وکړم، هلته څه ما زیاتې کړې، تا نه ما طلاق اخیستی، دا ستا په وجه ما ته دغه کېږي. هغه وایي چې هر څه وي، بس اوس خو خبره ختمه ده. او ما خور ته وایي زه بله نکاح کوم، زه به واپس دسه نکاح تړم. خو بس خو زه بیا په داسې ظالمانو واړولم چې هغوی وایي موږ دا کاتې نه کوو، لکه بیا طلاق دغه نه کوو. اوس خلکو ته وایي چې 20 لکه روپۍ رانه وړي، 2 تولې کالی وړی دی. زه په شلېدلو کپړو کې، په شلېدلو چپړو کې، نه ماشومان مې هم داسې را روان کړي، زه هم داسې راغلی یم. کله را روانه شوې؟ زه مازدیګر را روانه شوم، ماسپښین سارې نه راسه جنګ شروع کړی، په تیزابو پسې لاړی. لور او انګور ورته وی لاړ شه تیزاب راوړه، په مور او زوی واچوه، او ستا به څوک د دې به ستا نه څوک تپوس وکړي. هغوی خو څه ګوجران دي په پېښور کې ناست دي، ستا نه د دې تپوس څوک نه شي کولی. نو دا خپل بچي هم ورته نه و ګران، دا 2 زامن چې دي دوی ورته ګران وو، خو چې لوریانو انګیانو به ورته شیطاني وکړه، بیا به یې دوی سره هم دغه کو وال ټکول به ورڅه کول. لور تا سره یې ده بله؟ لور ما سره وه، هغې د کوره رایستې وه. نه چا کړې وه بیا؟ زما د خور کره وه. او دا زوی در سره و؟ او دا زوی را سره و، 5م کې سبق ویو. ما ته یو سبق پې مه وایه، بدله به چای روټۍ نه ورکوله، کپړې به یې وله نه کولې، اختر له به وله نه کولې. ته هماغې خور کره اوسېږي؟ نه هغې که نه، اوس بله خور مې د سره چا چې سره ظلم کړی دی هغې که نه اوسېږم. هغې که خو زه تلې نه، بیا خو دې بوډا له مې واپس ورکوي. وایي کومړه کوي دی او کار څه کوي، نو وایي بس زندګي تېره وه. ورونو پسې به مې مرنګ وکړو، وایي موږ د ده طاقت نه شو. ته څه ویل غواړې دلته څه له راغلي څه؟ بس زه دا ویل غواړم چې ما څه خلک ودرېږي او د دې سړي څه یا سمه خبره وکړي یا ترې راله طلاق والي.
جی. دا 9 کاله ژوند څنګه تېر شو؟ بس په دې بس دا په غمونو کې دا په به ورته غم چې بس ما پرېږده ما د پرېږده پرېښودو مې ورته څه نه دي ویلي. قرآن مې ورپسې راواغست مال دې قرآن ته وګوره مال مونږ خیر دی مال ظلم را باندې مه کوه. زه خو به خپل ظلم برداشت کړم خو د دې بچو ظلم نشم برداشت کولی. مال د الله رضا دپاره کو دلې 10 روپۍ م ورکړې د الله د رضا دپاره ورکوه او کو روټۍ م ورکړې د الله د رضا دپاره. وی به نه وي زه الله نه منمه. بچي دا ستا ژوند څنګه تېر کړه؟ دونه ژوند څنګه دی د مور سره؟ د مور چې تا سره ظلم کړی دی بلکې دا تاسو خپله مور کوي. څنګه ژوند تېرېږي بچي؟ دا بس دغه شان په موږ ظلم کوي زیاتی کوي او څه دي نه چې روټۍ خوړی شو نه دې چای خوړی شو او بس زیاتی دی. اوس دا ځان والا مات کړی چې چای ته کښېنه نو بس داسې بډ 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 ته ګوري چې او دا سوری شو چې وال به ټاکول به یې م کولو او بس موږ سره ډېر ظلم کړی و. تا به بیا د خپلې مور ته څه وایي؟ ما د خپلې مور ته صرف ژړلو. او خور دنه بېله شوه؟ هغه رانه بېله شوه. څنګه را شړلې وه خور دې؟ دا یې بس ماښام شپه کې راسې وایي زه ځم خپل کور ته ځم. نو چا سره راغله؟ دغه ته بیا یې خاوند راغلی دغه خاوند یې راغلی. او واده شوې ده؟ واده شوی. تاسو دغه پلار واده کړی که نه؟ او هم دې سړي واده کړی وه ما ورکولم نو دې سړي ورکړله په زور باندې. چا لی واده کړی؟ او مکه زما خور لی ورکړه. چې کومې ته خرڅه کړې؟ ښه نو څه خوشحاله ده؟ خو به خوشحاله بس هغه هم نه ده خوشحاله خو بس زندګي د تېروي. هغې خاوند آیس کې آیس یې شروع کړي دي چې زه ورته څه ووایم طلاق دی د لالم وي بس دی خلک پوهوي چې مور یې طلاق واغسته او لور یې واغسته. هغې 14 کاله عمر دی. 14 کاله کې 14 کاله. کتونکو دغه خبرې دي دا وایي چې زه خپلې خور په 3 لکه خرڅه کړې ما د هغې نه مخکې د مینې محبت وعدې کړو او دې لالچ وکړو بل چا نه دی کړی دې ښځې لالچ وکړو چې دې نه به راته ښه میلو شي او مالدار به راته میلو شي. نو بل سره یې واده وکړو. نو چې بل سره یې واده وکړو نو 9 کاله پې ښه میچنې وشوې. لالچ چې چا کړی دی وي لالچ بوري بلاخې نو ښه میچنې پې وشوې. قصور او ګناه د دې وروری دا بچی نه او د دې خور چې 14 کالو په دغه کې زه خپل خوري لی ورکړې ده خپل د دې د خور دغه لی ورکړې ده هلته هغې سره به ظلم نه کېږي ټیک به یې ولې چې د خور دغه دی خو وینې سپینې شوې دي. د دې ښځې دا کیس چې کوم دی خو دا په 3 لکه خرڅه شوې ده. نو زه یم چې دا کوم کار دی کړو دا د خرڅولو و خو بیا هغه سړي له هم پکار و چې نن سبا د یتیم یسیر یا د داسې انسان چې کوم دی خیال ساتل وي که نو هغه دا وایي دا سر یې را باندې مات کړی دی خوراک یې نه راکوه دا ماشوم وایي دا اولاد ډېر خوږ دی نه پوهېږو. فیصله په تاسو ده ګناه چا کې ده خو دا د هغه ځای نه روتېر اوس د دې دا ستوګنې ځای نشته خو دې 20 لکه روپۍ یو سر یې راته تولي 20 لکه روپۍ او 2 تولې کالې. ته دلته څنګه رالې؟ زه خلکو نه په ګاډي کې سوال وکړو یو نه سوال او بل نه سوال او دا خبره خیر هم راټول کړو نو موږ په دې ځای ته راورسېدو او بیا هم د 400 نه سر ډېرو پورې پیاده لاړو چې پیسې نه وي. چې پیسې نه وي بیا کله چې دا خبرې وکړې نو بس دې خبرو سره زه ډېر زیات دغه شوم. دا ونیسه دا د ماشومانو له به سوال دی ماشومانو د خولو نه دغه نه پته لګي چې دوی څه خوړلي هم نه دي خو دې 20 لکه روپۍ به څنګه راپټولي یا دا بیا څنګه بیا هم مشران وي چې پاخه لیکل دا چپړې وي نه دا پیزار هم وي 20 لکه روپۍ وي نو 20 لکه روپۍ موږ راوړې زموږ حالات په دا وي دا زما چپړې و توفه دا پیزارو کې راغلي دا د دې چپړې دي او د دې بچي چپړې دي که نه دا د ماشوم نو دا وګوره کتونکو فیصله به تاسو ده بس څوک دلته خلک راځي فریاد وړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ.